نو معمولي شان تنازع راله او په هغه کې زما کشر ورور وصال احمد هغه شهید شو او بیا کارو د الله کارونه تلوسید په کې شهید شو دواړه موږ ته افسوس دی ځکه هغه زموږ بچي دي د سره غلې و زموږ والد صاحب د لاسه هغه زړې خبرې موږ پرېږدو چې پوه شوې چې هغه موږ د څه غلطیانې به زموږ نه شي څه به ردو نه شي موږ د خلاصه یو بل ته بخانه کړې ده. زما نوم خوجي اجاز احمد دی زه د سابق بینک منیجر محمد اسماعیل صاحب بچی یم مشر زموږ دا تنازع چې کومه بیسیکلی دا لږ هسټري کې به زه لږ تاسو لږ ټایم راکوئ جي دا د دوشمي بابا الوادو او دوشمي بابا د هغو د نیکه نوم او خیرشاه بابا زما د نیکه نوم دا دواړه بالکل داسې رونو لکه سکرونه د هغو په میراث کې موږ ته ځمکه هم پرېښې وه په میراث کې د شرکت هم پرېښودی و. نو بیا هغه زما نیکه وفات شو دوشمي بابا هم وفات شو الله دواړو مغفرت نصیب کړي. نو بیا دا تعلق سید مرحوم الله دې هم مغفرت نصیب کړي. دا زما پلار به دا زما پنځم بچی دی بې میراثه. نو زما پلار به چېرته بیمار و یا به څه و نو موږ به دې ځان سره علاج له بوته زما پلار به سړی زیات خوشحاله و. زموږ هغه تعلق هغه سلسله د هغه مینې هغه سلسله اوسه پورې جاري وه. خو د الله کارونه او چې څه مقرر شي هغه نه کېږي. نو معمولي شان تنازع راله او په هغه کې زما کشر ورور وصال احمد هغه شهید شو او بیا کارو د الله کارونه تعلق سید په کې شهید شو. دواړه موږ ته افسوس دی ځکه هغه زموږ بچي دي او زموږ ډېر ښه تعلق سره زموږ د دښمنۍ خو تقریبا 10 کاله وشو 2011 واقع و جی فروری 2011 واقع و دا جی. نن تاسو روغ او کړاټورو ناول خو مبارکي در کوم تاسو ته ډېر مبارک شي. آینده خیال بس تاسو سوي او پتا سو 13 شو نو نور خلکو ته بس میسج ورکړه. ډېر مهرباني سوسو مبارکات قبلو جی او اول خو خدا دا پروګرام ان شاء الله چې موږ به بالکل درون شان تعلق ساتو کوم تعلق چې زمونږ پلار نیکه او دا غوي نیکه ساتل او دا غوي پلار ساتل ان شاء الله هغه تعلق بساتو بلکې دا غلک غنیا سم زميلا شو مغه ته دا بزما بچی دي ان شاء الله بالکل زمونږ بچی وي او میسج خدا ورکوم چې دا رنز چې د دې نزان ساتي په وړو خبرو په لګو خبرو په دا قسمه جوړوي دا ډېر تکلیف ده بالکل لکه قسم سلو پویزن ده زهر دي دا بالکل په وجود کې خوريږي دا 10 سال چې په څنګه تیروتی دا موږ ته احساس ته زموږ په ځانو څنګه تیروتی دي زموږ په خپل خپلوانو زموږ پتر زامنو پتون تیروتی موږ ته احساس ته زه خو به دا خپل ټولو خپل خپلوانو ته بلکې ټول مسلمان ته اپیل کوم چې د خدای په خاطر وړي خبر ځان ته مو بوټي کوي او دې قسم حالات ځان ساتي. سره محترم جناب نجیب الله صاحب ولاړ تاسو به پیژنئ یقینا د پورن نامي ګرامي شخصیت او چرته چې داسې صلح وي چرته چې روغ وي دوی پکې مین کردار د کیف صاحب ډیره مننه ډیره شکریا دا راته وای نن سبا د پښتو معاشره باندې بسوي په داسې حالاتو بسوي نری خبر نه دومره غټه مسایل جوړ شي بیا منځ کې په کلونو باندې دښمنیان وي او اخیری سر بیا روغ وي نو تاسو بسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو ډیره زیاته د خوشحالۍ موقع ده چې د دوو خاندانونو په منځ کې خدای پاک روغه وکړه او چا چې په دې کې هر نومونه خدمت کړی دا روغه راوستي هر څوک چې خدای پاک ته د غیله د دې اجر ورکړي او ټول عمر زمونږ د پورن خلک خاص کړه
او دا ټول خلک دی خدای خوشحاله کړي خو وران څوک نه پرېږدي او په دې کې موږ ویل کم کار چې محمد علي وکړو دوی له خدای پاک دې اواز ورکړي که مقام صاحب کړی هغه له خدای پاک دې اواز ورکړي او آینده د داسې خبرې خیال ساتل غواړي چې یاره واړه خبرې او هغه دې حد له ځي چې د هغې نه مرګ مړي جوړېږي نو هر سړی د ځان د داسې خبرو نه وساتي او الله پاک دې موږ ټول وساتي ډېره مهرباني من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کومه زمونږ دا روغه وشوه دا به قایمه زمونږ د ټول مونږه په زړه کې زمونږ مشران چې وو هغه دوستانو ځکه چې خیرشاه بابا چې وو او دوشمې بابا دا وروڼه وو دې کې منځ کې حادثه راغلې وه زمونږ والد صاحب د لاسه هغه زړې خبرې مونږ پرېږدو چې پوه شوې چې هغه موږ دا څه غلطیانې به زموږ نه شي څه به ردو نه شي موږ د اخلاص یو بل ته بخانه کړې ده موږ خپل ټولو مسلمانانو وروڼو ته اخلاص کړو چې دښمنو نه هېڅ نه جوړېږي هېڅ دې نه جوړېږي پوه شوې خپل حفاظت دې وکړي خپل ځان دې بچ کړي څوک یو سړی په جنګ سړي له وردي او 2 څپېړې دې ووایي خیر دې ګزاره دې وکړي موږ ټولو وروڼو ته خپل خلاص کوو چې دښمنو نه هېڅ نه جوړېږي بغیر د فساد نه او د جیلونو نه زموږ ټولو کور شریک دی یو بل ته موږ د اخلاصه بخانه کړې ده او موږ دې الله په دې کې کامیاب کړي زموږ د لاسه دې خدای غلطي ونه کړي زموږ وروڼه دي لکه څنګه زما شیطواره سجاد روډ دی دغه شان اجاز ویل دي چې زما اعزاز او شیراز وروڼه دي زموږ ټول وروڼه یو انشاءالله زموږ په امید دی د ربه چې موږ به زموږ د روغه چې ده دا به د نیکونو موږ به یاد ساتو چې زموږ به لکه روغه به دا مثال به خلک ورکوي بس هغه پښتنو ته به څه میسج ورکړی لکه په تاسو تېره شوه ده سخته که نه دښمني څنګه ګران کار دی آسان کار دی او بیا سپیشلی چې دې کې چا کردار ادا کړی کومه جرګه په دې کې تل راغله د هغوی ته به څه میسج ورکوو د هغوی ته به څه ورغواړو یاره خو دا زه به تا ته لنډه خبره وکړم چې د خان د سپي په غاړه کې زنځیري او دغه شانې مثال لکه چې خان سره چې دښمني وکړي جو خان سره به چېرته نوکري سپي ته به یې پټه پرته وي دغه شانې به تا ته وګي ته ټوپک پروت وي هېڅ شی ته نه میلاوي زه خپل ټولو وروڼو ته خلاص دا سوال کوم چې د دښمنۍ نه هېڅ نه جوړېږي مهرباني وکړئ چې وروڼه اوسئ په وطن اوسئ که نه در په دیکه به یې د پولیس یاره به یې د هر یو شي یاره به یې انسانان پکې ضایع شي زموږ نه پکې دا والد صاحب مړ شو څنګه چې موږ په خپل پلار خفه یو دغه شانې موږ هغو به په خپل ورور هم خفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو دا انتهایی یو د خوشحالۍ موقع ده او دا جون کې داسې واقعات راځي او په هر معاشره کې او په هر قوم کې خو بیا چې کله په یو ښه طریقه باندې روغ او جوړ وشي څنګه چې نن ستاسو د مخې وشوه نو دا یقیني طور د انتهایی د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د خوشحالۍ موقع ده او بیا زه به دا هم ووایم چې یاره زموږ د دې علاقې کوم معززین یا مشران چې کوم دي هغه د خدای پاک آباد خوشحاله لري چې کوم په داسې موقعو کې او په داسې وخت کې په داسې خبرو کې خپل کردار ادا کړي او د مزید نقصان په ځای باندې هغه خبره واپس بوځي روغې جوړې ته نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ د فخر خبره ده او چونکې دا یو فریق دا دی چې د استاد صاحب لاړ دی دا زموږ خپله کډه ده زموږ نسب دی زموږ قوم دی او بل طرف ته هم زموږ وروڼه دي نو دا چې دا تلخي په خوشحالۍ کې بدل شوه نو دا انتهایی د خوشحالۍ موقع ده او زه خو د خپل طرف نه یقیني طور به دا وایم چې چا هم په دې روغه جوړه کې هغه که هر څوک وي که هغه د چکېسري که د پورون وي که هغه د لاهور وي که هغه د هر ځای او څه قسمه کردار پکې چا ادا کړی نو خدای پاک د هغو له اجر ورکړي او د دې نه نوره غټه خبره بله نشته موږ سره داسې الفاظ نشي چې موږ د هغو شکریه ادا کړو خدای دې ولله جوړه کړي خدای پاک زموږ په قوم کې داسې مشران او داسې خلک آباد او قایم ساتي چې هغه دې حالاتو ته خبره نه بوځي او په وړي وړو خبرو باندې دې حالاتو ته خبرې نه ځي او خبره په ټایم باندې حل کېږي هغه کې روغه جوړه کېږي صلح پکې کېږي نو دا به ډېره زیاته هغه اسلام هم وي هغه پښتون وي هغه مسلمان هم وي نو زه د هغه ټولو خلکو ډېرې زیاته شکریه ادا کوم او زه خپل له طرف نه یقیني طور باندې ټول قوم له دا دعوت ورکوم چې که چېرته کې په هر علاقه کې په هر کلي کې داسې وړې وړې مسالې دا د پښتنو معاشرې دي دې کې راځي نو چې څوک هم په هغه وخت سره د ډېر تاوان نه مینه هغې کې خپل کردار ادا کوي او هغه خبره روغې جوړې لوي
نو ډېره زیاته به ښه دا به زما د خپل طرف نه ټول قوم ته ټول مشرانو ته درخواست وي او بیا زه ستاسو د چینل په وساتت باندې ستاسو انتهایي زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو خپل وخت ورکوه دې موقع له رالې دې ښکلې د خوشحالۍ د موقع له کوریج ورکوه نو ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو د همدم ټي وي ستاسو د ټول ټیم زمونږ د ټولو طرف نه او د هغه خلکو چې چا په دې کې کردار ادا کړی دی د هغوی ډېره زیاته مننه ستاسو منځ کې دا تاریخي وه دشمني وه ماشاءالله نن په دوستۍ بدل شوه ټولو ناول خو مبارکباد در کومه څه به وایې نن سبا د پښتو معاشره باندې لکه که څومره مړي وشي اخر سر بیا دغه روغه وي نو څه میسج څه پیغام به ورکړو بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو د همدم ټي وي د ټولو نه مخکې شکریه ادا کوم چې تاسو ماله د خبرو موقع راکړه دا زموږ واره او د تعلق سید منځ کې زموږ د تره زوی اعجاز دی په منځ کې چې کومه دښمني وه دا د ډېر وخت نه را روانه وه او نن الله پاک هغه د روغې په سلسله کې بدل شوه زه د انجینیر صاحب محمد علي دي په دې روغه کې چې څومره خلقو حصه اخیستې ده د هغو ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله د پورن د ټول قوم شکریه ادا کوم چې د پورن ډېره نر خلقه سنجیده خلقه پوهه خلق دی او ټول عمر هغوی زموږ سره په دې روغو کې منډې تړلې وهل دي او په سیاسي لیول باندې هم هغو په دې کې کوششونه کړي او په دې روغه کې چې کم خلقو کوششونه کړي الله پاک دې هغو له د دې اجر ورکړي. زه د ټول بابوزي قوم خصوصا چې د خپل مشر جان ولی تحصیلدار صاحب د محمد علي خان نور د دو سره د ټیم کسان چې وو هغو ډېر بې حده چې دی ستړي شوي دي ځکه د پورن او د مارتونګ روغه نه کېږي بیا چې د لاهوره د کراچۍ یا دغه تګ راتګ یې په کېدو پکې څلور 15,000 تللې ستړي شوي دي دومره د خدای دې اجر ورکړي او انشاءالله چې دی دا روغه به چې دی بالکل زمونږ پایداره وي او دا قسمیه روغه چې دی زمونږ شی ده حلفن روغه چې دی نو تو کړله او انشاءالله پخه روغه وي او دا دې به خلک چې دی مثالونه ورکوي. جی قدرمنو کتونکو دې وخت کې موږ سره چې د پورن نامي ګرامي شخصیت جانولي صاحب موجود دی روړدا تاسو هم په دې روغه کې ډېر زیات ستړي شوئ نو څنګه دا روغه په اسانه وشوه په ګرانه وشوه؟ نو بس دا بسم الله الرحمن الرحیم همدم ټي وي ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له موقع راکړه داسې د خوشحالۍ په موقع چې نن مطلب دا یو دوه خاندانونه یو کېږي د هغو رنځ مطلب دا چې د پتنې په شکل کې و هغه خدای پاک په روغه کې په ورورولۍ کې بدل کړو نو دا ډېره د خوشحالۍ موقع ده او زمونږ مطلب دا به څه کردار خو د الله تعالی موږ سره مرسته وه نو موږ مطلب دا دواړه فریقه زمونږ خپلو نو زمونږ مخې له نه دي راغلي ټیک ته دا تلخی چې دومره حالات پیدا شي او دومره واقعیات راشي مطلب دا پای کې خامخا تو مې وي او به هر حال چې موږ څه ویلي دي نو خدای دې دواړه خاندانه خوشحاله کړي موږ له بې شرطه واک راکړی دی او د هغه بې شرطه واک په بنیاد چې موږ ته کوم مناسب ښکارېده نو دو په منځ کې موږ د هغې په بنیاد صلح کړې ده او مطلب دا ښه په قسم کړې ده موږ دا ټول یو ځای کړل قسم ول ورکړی دی او مطلب دا روغه به پایداره انشاءالله تعالی ځکه بنیادي طور د دو خاندان چې مطلب دا موږ کله د دو میل له لاړو موږ ته معلومات وشو نو د دو خاندان د ډېر پخوانه د دو نیکني خپلولي ده او بیا پکې د دې دغه چې ووي سربیلن خان چې یاره زمونږ مطلب یتیم ارمان پکې هم دی نو داسې نوبت کې د دو خپلولي دی او بل سره ستره منې نه و نو مطلب په دې وجه باندې موږ ته پکې خدای اساني پیښه کړه الله تعالی پکې خپل مطلب دا د هغه فضل شامل کړ خپل او زمونږ منډه ترړه چې وه د اخلاص وه نو خدای فضل وکړو نن مطلب دا پای تکمیل ته ورسېده ښه په خوش اسلوبۍ سره او مطلب دا ښه په قرآن قسم منې د دو به د یو بل سره روغ د یو بل سره به تګ راتګ یا چې کومه زړه ورولي نو دعا انشاءالله هغه به حالي او په دې کې چې نور چا مطلب دا د خیر کردار ادا کړی پوه شي ځکه چې زمونږ خو به تګ راتګ خو مطلب دا تپوس خلک دار چا نه کوي نو چې دو ته چا د ښې مشوره ورکړي نو خدای دې هغو له هم دې اجر ورکړي چې زمونږ دپاره یې پاسته کړه مطلب دا هغه روغه د دو مطلب باروره شو او نن د هغې رزلټ راووته او دا ټول قوم او به دا خلک په دې کې شامل شو او د هغه پای تکمیل ته ورسېد تاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو هم مطلب د دې پیغام د رسولو دپاره ځکه دا د کار خیر دی نو مطلب دا نور خلک هم له دې نه عبرت لي دا دښمنۍ ترګنۍ په هر ځای کې نو ستاسو په وساطت مطلب دا هزار چاته اپیل کوم چې د داسې رنځونو نه ځان وساتي د داسې ترابه د یو بل سره د دښمنو نه ځان وساتي ځکه دا رنځ دی او په دې کې د سړي زندګي د سړي الواد د سړي خاندان دا ټول تباه کېږي
دې تبعی نه د موږ مسلمانان خدای پاک بچو ساتي ستاسو په وساطت باندې او مطلب دا دی چې ټولو ته دا اپیل دی زما چې د داسې رنجشونه ستاسو په منځ کې نو هغه په صلح په خیر باندې حل کوئ ځکه چې تاوان وشي او بیا سړی د هغې حل وباسي نو هغه زیاته مطلب کارآمد نه وي کوم وخت چې تاوان نه شي نو پړه ګټه یې خل غواړي او تاوانونو رسولو ته دا نه ده رسول نه دي پکار او د هغې نه مخکې د داسې خبرو حل وکړل پکار دي او خدای دې موږ ټولو مسلمانانو کې دا اهلیت پیدا کړي چې موږ د خیر طرف ته کوشش کوو د بد نه خپل ملګری خپل قوم خپل نسب خپل علاقه دا ساتو او مطلب دا دی د دوه په منځ کې شیطاني نه کوو دوه کسان مسلمانانو په منځ کې روغه کړو نو دی موږ له خدای پاک جزای خیر راکړي او د هغو به مطلب په دغه ختمیږي تنازعه به ختمیږي جنگ به ختمیږي نو زه بیا مطلب دا ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو موږ دا مقرره کړه او موږ پکې مطلب خپل د زړه اظهار وکړو او خدای پاک دې ردو د روغه بهروره کړي او مطلب دا چې څنګه موږ ته ښکاري دغسې په خدای پاک دوه عمل پیرا اوسي او چې څنګه د دوی زوړ تعلق و د ورورولۍ هغه د خدای په حال وساتي قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې تاسو دا پروګرام وکتو زه به هم دغه یو میسیج ورکړم که هر څومره دښمني وشي نن حقه روغه واغه وشوه خو هغه چې کوم کسان د دنیا نه تللي دي هغه تللي دي هغه لاړل خو هغه روغه بیا هم وشوه نو که یو سړی شپېته نه یو سړی سل مرګونه مو کړي اخري سره بیا روغې له راځي نو ټولو پښتنو ته به زموږ هم دغه میسیج دغه زموږ ریکویسټ چې په وړه وړه خبره باندې دې حد ته خبرې مه رسوئ چې هغې قتل شوي او بیا د پورن چې کومه جرګه ده خاص کر د ضلع شنګلې پورن مارتونګ مخوزي کابلګرام چې کسر چې څومره خلک دی نو یقینا د هغوی ډېر زیاته سپیشلیزم شکریا ادا کوم چې هغه په دغه خاوره باندې موجود هغه غیرتمن خلک دی چې کله هم په دې خاوره باندې داسې حالات راځي نو هغوی پکې مین کردار ادا کوي او هغه دوه خاندانه چې کوم چې وران یې پس کې هغه روغي الله دې وکړي چې دوی خپل منځ کې د دې نه بعد هم چې دې نو تر قیامته پورې خوشحالو کې ژوند تېر کړي او د رونو په شان دی دوی الله پاک ساتي او نور چې څومره دښمنیان وي الله پاک ته هغه هم ختم کړي خپل قربه شکر الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د الله په امان